زمونږ څومره زمونږ د علاقې ځمکې دي که نه دا عشري ځمکې دي یو وی عشري لسم حصه یو وی شلم حصه د دواړو مسله کې لږ فرق دی او یو وی خراجي ځمکه هغه د طبیعه رستو عشري ځمکه هغه ځمکه چې د کومې ځمکې نه ته د فصل لسم حصه ورکې دا به هغه ځمکه چې د کوم په اوبو باندې ستا خرچه نه ستا باندې مالیه نشته ټوبیل نشته چې د بجلی بل ورکې سولر سیستم نه ورته نه دی کړی ارټ نه دی چې قلبه دی ولا ساتل ده او ارټ په تاوي کوي نه دی چې په ډولچو دی روباس مزدور له بدی اړي ورکې نماز د سمندر وګړي یا لختیر اغلی دی او چې کله دی په کوم ورځ دیواري په هغه ورځ باندې ورخ کولو کې او پټیو وکي او بخورو کې نو دغه کسب د ازمکا لسم ایسا راځي مثلا سل بوره غنم یو کړل یو دا لس بوره غنم یو کړل یو بوره غنم بد الله په نوم باندې ورکړي لس بوره ګوړه یو کړه لس کیلو جوار یو کړل یا لس کیلو سبل سے سبزی یو کړه بنډې یو کړي نور هغه لسمه کیلو لسمه دړې لسمه تروړه دا بد الله په نوم باندې ورکړي او خداسي چې وبکول باندې بخور باندې خرچه راځي نو چې بخور خرچه راځي څنګه یا دانه مالیه حکومت یا د باندې ټوبیل دی ماشینان دي د بجلی بل دی یا د سولر دی هغه خرچه کړي د په سولر سیستم او کله خرابي کله ټیکی کله ټیکې دغه خرچه د باندې بل راځي یا دې په ارټ باندې غیان تاویږي وبر وباسي وسغه لختي کیو راځي او پټیو بګي یا خیر وبر وباسي یا او په بیا هلي هر څومره قسمونه دي چې باغې باندې ستا مشقت ډیر دي یا خرچه دی راځي نو دغه صورت کې به بیا ته شلم ورکې یعنی په لس بورو کې بنیمه بوره ورکې دانیمه بوره در تمام شو دا ستا د اوبو د خرچې شو دانیمه بوره د اوبو د خرچې شو یو د ځمکې دویم قسم دی خراجي ځمکه یو وی عشري ځمکه عشري ځمکه کوم ځمکه عشري ځمکه هغه ځمکه چې کوم اول لسر نه مسلمانانو سره آباد کړي مسلمانانو د ځمکې اصل نه دا مسلمان سره اصل نه دا مطلب نه چې د آدم علی السلام د وخت نه د ځمکه د مسلمانانو په سلسله کې روانه نه مطلب دا چې یو شاړه ځمکه ده اسه پرته ده زمونږ پاکستان کې خدا قصه اوس نشته چې اسه د پرته یو بستور شزان له عبادت کا دا بستاشي سودان د زمون تشکیل شي او الته دا قصه شته اوسم الته د شتړي د خزرخیز ځمکه ده بعد چاړو غواړي د آبادین وار ځمکه نه دغه تو کی ځان لا حد تو کی کانی ته چاپیره کی بس دا زما او به حکومت ته وای چې را ما دا پلان کیږي چې ځمکه قبضه کړي د مال کاغذ جوړ اول کاغذ جوړ کی بس ځمکه داغش اوس داس ځمکه چې اول نه آباد نه و د کر کیله قابل نه و خو مسلمان زمیدار را پاسې ده هغه د کر کیله قابل کړه نو دې ځمکه ته عشري ځمکه وای په دې کې عشر دی او دا د اصل نه د مسلمان لاس کې شو دا اول نه د مسلمان لاس کې د دې دا مطلب شو بلا خراجي ځمکه خراجي ځمکه خراجي ځمکه دې ته وای چې د اصل نه مسلمان سره نه ده د اصل نه کافر سره یا د کافر یو ملک باندې مسلمانانو بادشاہ حمله وکړه ا کافر ور سره روغ وکړه او روغ کې ور سره دا خبر وکړه چې ته موږ د خپل زمونږ غزبه کې پرې ده د مسلمانانو بادشاہ وسره په صلح پروغه کې دا خبر اومنه لوزمه کې کافر او تبریخ و یا به د مسلمانانو د بادشاہ فتح بیا مونتا غالب شو ملک ته قبضه کړه د کافرونو اوس خدا خبره خوب کې سوکنی حالانکه دا به زموږ مشرانو کول اوس خو د مسلمانانو ملکونه روان دي د مسلمانانو د لاس اوس د مسلمان لګي شو د کافر ملک قبضه کو
او هغه ځمکه په ځای د دې چې د په مجاهدینو تقسیم کړې وه په فوجیانو تقسیم کړې وه د فوجیان رضا کړل او کافرو سره نرمي وکړه چې زه د خپلې ځمکې موالې او نور حکومت بدل ته زمونږ وي او بیا په هغه کافرو له چې د ځمکه ورکوي که نه داسې نه وه که دوی پې بیا ټیکس ایږدي ټیکس هغې ته خراج وایي هغه ټیکس چې په کافر کې ښودی شي هغې ته خراج وایي عربی کې دغه ته خراج وایي دا خراج به د کافرو باندې کې اوس دا کافر د لږې شو دا خپله خراجي ځمکې په مسلمان خرڅه کړه نو د دې چې حکومت وقت اسلامي حکومت کم ټیکس اغشته کم خراج اغشته هغه خراج به د دې مسلمان نه مغشتي کیږي دی اوس په عشر باندې نه خلاصي او د عشر ځمکې ما تاسو ته وی چې د اصل نه مسلمان آباد کړي یا مسلمان د اصل نه نه آباد کړي اصل نه کافر آباد کړي دا د کله قابل کړي دا خو مسلمان بادشاہ په کافر باندې حمله وکړه او هغه ځمکه د کافرو نه واغستا او په مسلمانانو مجاهدینو فوجانو باندې تقسیم کړه نو اوس چې د مجاهدینو لاس تراله دی وخت کې د ځمکه عشري شوه اوس دغه ځمکه چې وروسته څومره پورې ځي تر قیامته بس دا به عشري او کومه چې خراجي شوې ده یو ځل هغه خراجي زمونږ د علاقو د ځمکې دا ټولې تقریبا عشري دي زمونږ د علاقو د ځمکې ټولې تقریبا عشري دي دا عشري ځمکې دي کې عشر دی او د عشر تفصیل ما تاسو ته ووی چې کوم ځمکه کې عشر دی د کم په اوبخور چې خرچه نه راځي او د کم اوبخور باندې چې خرچه راځي نو په هغه کې نسب عشر ورته وي شلم حصہ ده پکې شلم حصہ به بیا ورکړي عشر پچا واجب دی د عشر لپاره داسې ضروری نه ده څنګه چې زکات لپاره ضروری ده چې کال دې تیر شي په نه او نه مقدار دی زکات لپاره دار چې 7.5 توله سونا یا 2.5 توله چاندي دی نه ورونو دا عشر لپاره نه دا خبره شته چې دومره حد ته ورسینو الله بدر باندې عشري بلکې کو یو 2 کیلو نه زیاتی بس پتا به عشري 2 کیلو نه کم وي بیا بدر باندې عشر نه 2 کیلو نه زیات فصل شو پتا به عشر وي او دام پکې نشته چې کال په تیر شي نه او یو پټي داسي چې د هغه سبزي فصل بار بار ریبل کیږي بیا راخیږي مثلا پالک یې کرلې دی خو او جریبونه کرلې دی دی راوري بي منډه کې ګړې خرڅ کی چې اوسو د پس راځي بیا راختی نو دغه ځل چې منډه کې د سو خرڅ کو د هغه لسمې سبا دی عشر ورکي خو یو ځل عشر ورکول باندې د غاړه خلاص نه شو دوباره چې د فصل روخت دوباره بیا ورکي چې بیا منډه ته وړي کولګي کرلی د لک پور کوي کوډيره کرلی د ډیر پور کوي دی په خپل مال اسانه طریقه ادا ده چې خرڅ صحیح نو به خو طریقه ډیر اسانه ده چې د سود خرڅ کو د هغه سم ورکا د او کنه کو بخور د پیسې راځي د 100 د خاص ته 100 روپے دی ورکا او کنه نه خرڅ کور لګ دی بیا به مشر ورکه نو بیا به وزن تا ګوري تریشل له کو تریشر نه پس وګورا ستا کور ته څومره دړې څومره من غنم راځي د اغیل سمې سور کا چې او بخور باندې خرچه راځي شلمې سي ورکا بل دې کې دا مسله ورونو چې د دې نه بعد خرچې نه منفي کې یاره دا د ګوډ خرچه ده دا می تلېړولې دي دا می سره ورک وچولې ده د دومره پیسو می سره ده د دومره می یوریا کړې ده د دومره می دار کړې دي دا می تخم وروړې دي دومره می او بخور ولا لمه کری باندې کسروست او بخور لا بیمار باغ می بخور کړې دي دا د تریشل والا دومره پیسې واغشتي یوی والا دا واغشتي دا به نه منفي کې د سره به عشر ورکې دغه به رستم منفي کې کوه اول به عشر ورکې د عشر ورکول مثلا ستا پټي شل منه غنم وکړل نو چې ستا پټي شل منه غنم وکړل
نو کوته ته خرچي وباسي د ټریکټر د یوي د روټر د تلو د ګوډ د سری پوریا دا خرچي چې وباسي نو غونډه تا ته 15 منه پاتې کیږي. نو اوس بته د 15 منو لسمې سور کې کو د شلو منو ورکه ته به د شلو منو ورکه ته به د سور کې د شلو منو هغه خرچي هغه ته نه من حقیقت نه معاف کیږي. بل ورونو په زکات کې موږ دا وایو چې کم کس باندې زکات واجب دی زکات ورکي نو دی به د هغه پیسو ورکي چې کوم د قرضې نه پاکي دی به اول دا شو کی چې قرضې به من پی چې د پلان کې را باندې 1 لک دی مثلا د سره 80 لک روپے دی په د باندې 1 لک د یو کستی نو یو کمتیا شوي حالانکه د سره لاس کې اتیا دي ها غلط دي من پښوي د بل به 15 لک دي هم ته من پښوي نو دا سلورو یا شوي نه 15 یاد کړ او سلورو یا شوي نو سلور لک په د یو وی 15 په د بل وی نشپک دلار د اتیاونه نو سلورو یا پښوي. نو زکات کې خدا سي کول شي ته به اوس اتیا لک د لاس کې دی بیا به ته زکات د سلورو یا ورکه خو په دغه کې دا څه نشي کولی په اوشر کې کو پتا اور څومره قرضای تا شل من غنم پټي وکړل او پتا دومره قرضه ده چې دا شل من غنم خرڅ کینو له به په قرضه خلاص شي بیا هم تا ته اوشر نه مات کیږي ته بیا هم اوشر ورکه دا اوشر دا د رب حق ته خراب تاجت نشتا اونه غواړي نه پکار دي نه استعمالي نو کیږي نو خوري دا صرف غریب له ورکه بل غریب مسلمان رور له ورکه هغه مسلمان رور سره بخي ګړو شي هغه سره کې واستامینه قدر پیدا شي ستا مال کې به برکت راشي بیٹی مبارانونو به باندې نه وریږي چې د لو روزي شو بس باران اسمان زور ورکی دا چلونه به سره بنشي مرزونه وناشنا نه بده په بچو راځونه بده په فصل راځي او آخرت ګټه د لابیاله ده مسلمان ټوله ګټه ده او اسلام ټوله ګټه ده او بس مسلمان اسلام شاته غرزول دي او هغه د لاسه ورس په تاوان دي ما شروع کوم دي مرګور ته خبرو چې دا اوس د لونه روزي دي د بارانونو نه ودرېږي علمونه مکمل تباہ کړل نیمه پرې نه خودل دا رسد لاسه او اوچو کې لامده سوزي د دنیا قانون دا دی ښا آخرت کې به اوچ لامده به پلامدی ستا غیر چا پیره پټو کې نور خلقو او شر نه ورکړ کو تا ورکړی می ته به سره سر خوري باران مناسي نه چې ستا په پټي بوس نساس عائشہ رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم را نه عائشہ رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم لراله عرض کړه الله حبیب ده یو لخر بارکی چې هغه الله هلاک کړه عائشہ رضی الله عنها دې کې په خلک داسو چې غیر اسلام مقابله له نور او خپل سودا خرصول لروتیو ام بک هلاک شو دا خو بي ګنو نبی رسول الله دی دنیا کې وټول چا سره چخواته ما غسر بسب کې غرزيږي سر به وسره خوري اخرت کې به خپل نیت بیا را پاسي نو دلته چې غیر چا پیرا ګورا بعض خلک وای مو مسلمانانو باندې داسې حالات دي الله هم د خپل منس کې د ډیر خلکو د ګناهونو خبروما زموږ منس کې داسې خطرناک خلک دي داسې خطرناکي ګناهونه کوي خبرونه بعض ټیم خوريږي دي چې هغه ته ووري ته به اوس هم رب ډیرو گزاره کوي دا خو رب ډیرو گزاره کوي موږ سره او بودر باندې راوري چې اور اوس کروټه در باندې نه دراورو موږ عمل کوي زموږ داسې مرګري دي چې دا چې حتی تللی موږ خپلم کمزوري یو صرف د بل کمې نه خو صرف دومره يم چې د رب نه د ګیله د مسلمان بے ځای ده د ګیله د ځان نه پکار ده د خپل عمل نه پکار ده د ګیله د ځان نه پکار ده د خپل عمل نه پکار ده الله چا سره زیاتې نه کوي زرا برابر خبره مې دا عرض کو کور کی سړی کور او هغه کور ځان لپټی کی نو پای کې به موشر راځي او یو کس خپل کور د کور کې چمن د په چمن کې د میوي بوټي لګولې دي نو هغه بیا په دړو ته مرشي نو پای کې اوشر نشتا ولې چې دا د کور تابع دي دغه پټې نشو اوشر په هغه شیز کې راځي چې کم مقصودی تا کړل غرض دته سو حصولي
هغه د کور د چمن نه دغه غرض نه، هغه خلکو د پټی نه په پټی په پولو خپل اونې راوختی تا نه کرلې نه د غرضو په هغه اونو کې اوشر نشته. خو کو داسې شوه چې تا وکړلې که نن سبا خلک سوپیدار کوي پیږي ښه پیږي زمیندار چې دې سوپیدارو د لاسه به مې فصل خرابي، فصل به مې کمزوري، خو بیا هم غاړه ایښي ولې چې سوپیدار د فصل نه زیاتې پیسې کوي. نو اوس د سوپیدارو کې هم عشر شته، سوپیدارو کې هم عشر. بوس مخکې به خلکو یو بل اسې ورکول، مقصود به د چا غرض به نو غرض به د غنمو غدانه وه. نو د دې وجې نه علما لیکي اوس په بوسو کې هم عشر شته، صرف په غنمو کې نه دی، په بوسو کې هم عشر شته. کومه سبزي ده تا خوراک څښاک له کرلې ده، یو باړی دې جوړه کړې ده او دې له دې کرلې ده چې کور ته بیا وړم، بچو له بیا وړم، رور خور له بیا ورکم، په هغه سبزۍ کې هم عشر شته. اندازه یې څنګه به لګې تا پټي ته داسې وکتل اندازه درته وشوه چې دا 10 دړۍ ټماټر دي، ته احتیاطاً یو نیمه دړۍ ورکه، غاړه د خلاصه شوه. وروڼو ډېر ملګري مسلمانان د دې خبر نه دي خبر د دې خیال نه ساتي چې نه ساتي نو نقصان یې دقه دی، نه باران ودرېږي، نه د بوټو نه فصلونو نه مرضونه ځي، نه پې دوایان یې سر کوي. دومره حد ته خرچه تلې ده د پټو د کر کلي خرچه چې زمیندار به مخکې 20 ګټلې اوس 3 روپۍ په مشکله ګټي. دومره حد ته د پټو خرچه تلې ده. داسې سپریګانې، داسې مرضونه، داسې خبرې روتې دي. دا رسه د لاسه، دا د دې بې برکتۍ د لاسه. پټې دې چاله په اجاره ورکړه د دې عشر به پچای. دا چې کم کس له دې په اجاره ورکړی دی په هغه به عشري په ځمکې په مالک بني. ولې چې دا فصل یې د چا کور ته ځي؟ د ځمکې مالک کور ته ځي؟ نه، دا خو د زمیندار کور ته ځي، اجارهدار چې څوک یې کري. نو ځمکې مالک ته خو سټلې پیسې کرۍ راشي د خپل ځمکې، اجاره وایي کرۍ ته کرۍ راشي، د کرۍ باندې عشر نشته. دا فصل چې چا کرلی نو د چا کور ته ځي په ده باندې دی. خو یو علاقه داسې یو پټي چې هغې کې شاتو مچو کبینان واچو او کبین چاره وشو کو دغه کبین کې بم دې لسمه حصہ ورکړي، ولس چمچي لسمه چمچ به ورکړي او د فصل کې به 2 کیلو ته ګوري، فصل کې به 2 کیلو ته ګوري. ورم خو کافی مسلې دي خو د وګديري نو داسې وخت پوره دینه یو مسله سره پلان د ضروری ده. هغه دا چې بعض زمیندار ځان له غنم وکړي او غنم کی دي سټاکې کی جمع کی خمبې ډډه کی اوس د یو ځل خمبر چې ډډه کوله او شر دې ورک اوس د خدای کار او خمبې برکت کو یا تعالی د بار نور غنم رالل ستاغه خمبه پرته د 2 کال 3 کال پرته بیا په نور عشر نشتا، کولس کالم پرته بیا په عشر نشته. زکات کې خدا کاری کنه چې هر کال بیا تازه کیږي چې هغه وخت راځي، هغه میاشو تاریخ راځي. دی عشر کې دا کار دی چې تا غله کې خودا ګوړه دی کې خودا غنم دی کې خودل بل جوار دی کې خودل هغه کې دی ګوله یا سکی خودل چړو خرابېدنه په کلونو پرته دی اق یوزل پتا عشر دی. او دا عشر قرآن کې به الله فرمایي واتو حقه یوم حصادی دلو پرسته عشر ورکا. علماء معنا کې تریشل پرسته ورکا خو لو سره بیا غوبلو اوس تریشل پرسته بس عشر ورکا. والله دې موږ ټول عمل صحیح کی زمونږ د عمل سره الله د زمکه د اسمان دا نظام تړلې دي چې زمونږ عملونه صحیح ټول اعمال به صحیح ټول نظام به صحیح. الله دې موږ ته اسانه کی، الله دې زمونږ مشرانو قبرونه نور نه ډک کی، الله دې مشرانو برکات په موږ باندې ووري، الله دې باران له صبر ورکی، الله دې زمونږ پټو کې زمونږ دکاندارو کې زمونږ کاروبار کې زمونږ تنخواګانو کې برکتونه د غیب نه واچي. یا الله زمونږ د کمو کمزورو غلطو ته موږ ورډاره ته معاف کروا او یا الله دې باران له صبر ورکی، یا الله دا د خیر او د رحمت وګرځي، یا الله صبر ورکی. وصلی الله تبارک وتعالى.